کی قربانیږي رب خوستا د دین د دفاع نه بشاته کیږو نه ان شاء الله العزیز که خیر. او دا مراته مشرانو خودلې ده، دا مو د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د تور اوبو د جزایر انډمان او د کالا پانی د زنځیرونو د اتکړو د بیړو درسونه دي چې راته یې را رسولي دي. د فرنګي نه لوی بدماش په دغه زمانه کې نه و چې د ټولې دنیا د سوپر پاور کېدلو دعوې یې لرلې، زما مشرانو ورته سر نه دی ټیټ کړی. زما پدریم ځای د حدیث و استاز شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه فرمای چې د حضرت شیخ الهند په وفات باندې د غسل په تخته باندې شاګردانو ته محسوسه شوله چې دا ملا یې ټوله په اور سوځېدلې ده. یو بل نه پوښتنې وکړلې ستاسو ته داسې څه حادثه واقعه یاده ده چې زمونږ دا استاد چېرته اکسیډنټ کړی وي یا د ده وی چې نه مونږ ته خو نه ده یاده. حضرت مدني پسې اطلاع را ولېږله تاسو ورسره د مالټې په جیل کې انګریزانو بند کړي وی څه داسې حادثه هلته راغلې وه؟ حضرت مدني ورته فرمایي دا حادثه نه وه، دا د روزانه معمول و. واقعي ورته شروع کړوي حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې با کله هر ماخستن سی ای ډي افسرانو د انویسټیګیشن د پاره بوستلو روغ رمټ به رنگ به برابر وو، واپس چې به کله راوستلو رنگ به زیړ وو، وجود به رپېدو. حضرت مدني رحمت الله علیه فرمایي ما ترنه پوښتنه وکړله استاد جي تاسو چې کله ځئ ټیک ټاک یې واپس چې راځئ رنګ مو زیړ وي او وجود مو رپیږي دا ولې؟ وی حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه راته وفرمایل چې حسین احمده دا انګریز سی ای ډي افسران زمانه د تفتیش په دوران کې ما ته مخې ته یو پروفارمه کېږدي او هغه پروفارمه کې زمانه دوی دستخط اخلي چې زه به د نن نه وروستو د انګریز خلاف د الله د دین د سربلندۍ جنگ او جهاد نه کومه. ما ته وی دې ته دستخط وکړه، زه هغې ته دستخط نه کومه. بیا په اور باندې ګرم شوي تک سره شوي سیخان دوی ما ته کېښودلي، ما اوچت کی کمیس رانه لرې کی او ما په هغې باندې د پاسه سملی هغه چسکارې شروع کی زما دا سرمنه او زه په خپله سرمنه باندې د انګریز ګرم سلاحونه ساړم. حسین احمده د الله دین په ډېرو تکلیفونو راغلی دی. مولانا اسرار صاحب تا ته نن په میراث او په امانت کې د الله رب العالمین د دین دغه ټول وراثتونه دا پاتې شو. علما ورونو دا به یاد ساتئ چرته هم د حالاتو د جبر د وجه نه دی الله رب العالمین د دین خدمت پرې نه کړ. فوجي چې کله په خپله مورچه کې خپله ډیوټي پرېږدي او پاس افسرانو ته د هغې اطلاع ور ورسیږي په هغه باندې د غدارۍ مقدمه چلیږي او د هغه بیا کوټ مارشل کیږي. هسې نه علماو الله مو د دین د دغې منصبونو نه کوټ مارشل ونکړي. کلک ودرېږئ د الله رب العالمین د دین په مورچو باندې. تاسو د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم جانشین وارثان یې. چرته نبی علیه السلام ته د محشر په میدان کې نور انبیا پیغور ورنکي، دا ستا وارثان، دا ستا جانشین، دا ستا د دین علماء. د نبی علیه السلام مبارک د پګړۍ دا یو ول د دنیا د ټول سیم او زر سره په قیمت برابر نه کړ. دا ټول دنیا یو طرف ته او ستاسو دا یو نسبت بل طرف ته. ستاسو نسبتونه ډیر قیمتي دي. نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ته حضرت مدنی فرمایي حضرت جی الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان کې خو مونږه ستاسو نزد کړي دي چې په حالت د اکراه کې کلمه د کفر ویل جایز دي.
چې زړه دې په ایمان مطمئن وي. نو دا خو دلته تاسو ته دوی تکلیف در رسي او صرف یو دستخط در نه غواړي، نو وایي کوي ورته خیر دی. حضرت مدنی رحمت الله علیه فرمایي د شیخ الهند رحمت الله علیه رنگ سور شو او ما د په چهره مبارکه د غصې آثار ولیدل. وای فرمایل حسین احمده ولې د محشر په میدان کې د حضرت بلال او د حضرت خبیب او د حضرت خباب او د حضرت صہیب دا وی د قافلې او د صف نه مې وباسي؟ زه د سخت او د تکلیفونو د لاسه دی الله رب العالمین د دین خدمت نشم پرېښودلی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک علماء ته په میراث کې د خپل دین خدمت پرېښودلی، ولکن ورث العلم من اخذه اخذ بحظ وافر. چاته چې دا برخه نصیب شو رحمت للعالمین فرمایي د لوی برخه خاوند شوی. عالمان خپل حصے ته خپل نصیب ته خپل برخه ته چرته سپک ونه ګوري، تا ته الله ډېر لوی نسبت درکړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک علماء ته لکه څرنګه چې په میراث کې دا قدرونه او عزتونه او مرتبه او منصبونه پرېښودلي دي، دغه رنګې د انبیاء کرامو د الله د دین دپاره هغه ټول سختې او تکلیفونه او مشقتونه دا هم د دوی په غاړه باندې ورپورې دي. نن زمانه داسې ده یو طرف ته وایي وی مذهب نہیں انسانیت، مذهب ته جی ضرورت نشته، انسانیت د ټولو نه لوی څیز دی. او بیا زمونږ ځوانه طبقه هغه یې په دغه یو خوږه نعره باندې دوکه کړې ده، وایي ورته وی لوی مذهب انسانیت دی، محبت لوی سجده ده. او هغه ځوانان ځانته هیومنسټ وایي، مونږ انسانیت پرست یو. مذهب نفرتونه پیلاوي، مذهب تفریق پیدا کوي، انسانیت جوړ پیدا کوي، لہذا مذهب پرېږدوئ انسانیت طرف ته راشه. مونږ دغه ځوانانو ته وایي ځوانانو انسانیت دنیا ته الله ښودلی دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. او دغه انسانیت ته انسانی اقدارو ته اسلام ویل کیږي. اسلام سبل سیز نه دی. الدین النصیحه قیل لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمین ولعامتهم. دین خیرخواهی ده، دین انسانیت ده. چې کله د لوی اختر ورځې رانږدې شي تاسو به په فیسبوک باندې پوسټونه کتل شروع کوي. خلق وایي وی خوا کې در کره یتیم دی، خوا کې در سره یتیم دی، داغه د پیزار غور اوکا سروې سله اخلي د الله رب العالمین مخلوق دی، خامخا به ذبح کې تکلیف به ورکې، سا به اخلي ترنه وینه به تویې، دغه پیسې راواخله او یتیم له به پیزار واخله، په دغه پیسو باندې کونډې له کپړې واخله، په دغه پیسو باندې غریب له مسکین له د خوراک راشن واخله. او دا پوسټونه چې په دغه ورځو کې شیر کیږي دا اتفاقی او حادثاتی نه دي، دا د نن دور د ګریټ گیم حصہ ده چې د هیومنسټو د طرف نه د اسلام د هر حکم خلاف د عقلیت پرستی او تحریک دوی چلی. چې کله د حج ورځ راشي نو تا ته وایي ته چې 15 لک روپۍ ورکې او د ګټو د دیوال د کعبې نه غیر چاپیره تاویږي، دا 15 لک روپۍ دې راواخله، دلته چرته یو مزوبه یو معذوره هغه له د سر د پټولو کوټه جوړه کا، خدای پاک خدا هغې ګټو د دیوال نه غیر چاپیره ستا طوافونو ته او ستا تاویدو ته محتاج نه دی. چې کله دا بل یو اسلامی او شرعي حکم مقرر شي نو بیا ستا په ذهن کې اشکال پیدا کوي، مسجد جوړیږي، یره د جمعات په ځای باندې یو یتیم لکور ولې نه جوړی؟
مدرسه جوړیږي یره مدرسه خو فرقواریت به پیدا کوي کنه جګړې به پیدا کوي کنه نو د دې په ځای باندې چرته یو کونډلا کور ولې نه جوړه زمارونو دا حج په خپل ځای باندې اهم دی دا قرباني په خپل ځای اهم ده دا د یتیم سره حسن سلوک دا زما د قرآن حکم دی فاما اليتیم فلا تقهر لا تأكلوا اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم دا زما د قرآن حکم دی د کندو سره خېګړه کول الساعي على الارامل كالمجاهد القائم الصائم دا زما د اسلام حکم دی د مسکین سره خېګړه کول دا زما د قرآن حکم دی دا زما د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم حکم دی ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء یواز انسان نا زما رحمت للعالمین یواز محسن انسانیت نه دی اگر رحمت للعالمین دی سپه چې د خوی خصلت په حساب باندې خوبی به پکې هم وي بدی پکې هم ډېری دي بلا ضرورت یې په کور کې ساتل روان نه دي د رحمت فرشتې کور ته نه راځي ها کو د څوکۍ دپاره یې ساتي د ښکار دپاره یې ساتي د څاروو د کنډک د ساتلو دپاره یې ساتي نو کلب الصید والحراسة والماشیه دا درې واړه قسم سپي ساتل جایز دي خو د هغې باوجود چې د هغه لاړې پلیتې دي بلا ضرورت یې په کور کې ساتل روا نه دي خو چې کله د حقوقو معامله راغلی ده نو رحمت للعالمین فرمایلی دي چې تیرو امتونو کې یو فاجره زنانه د یو تږي سپي په ژبه باندې د اوبو یو څو څاڅکي ورچولی وو فغفر لها وشکر د صحیح مسلم شریف روایت دی الله رب العالمین د سپي غوندې مخلوق باندې رحم کولو د وجنه او ترس کولو د وجنه د هغې زنانه د ټول عمر جرمونه او ګناهونه معاف کړل نبی علیه السلام خپل امت ته درس ورکوي څاروو سره به ظلم نه کوئ څاروو حق تلفي به نه کوئ پیشو په ظلم باندې زنانه تړلې وه او د لوږې تندې د لاسه مړه وه رحمت للعالمین فرمایي په خپلو سترګو مې هغه زنانه په دوزخ کې ولیدله چې د بنو حمیر قبیلې غنمرنګې زنانه وه خپل امت ته درس ورکوي نبی علیه السلام چې په کور کې ساتونکي څیزونه هغه به هم د لوږې او تندې د لاسه نه مړه کوئ ورنه الله به درله د دې سزا درکوي کومې عظیمې هستۍ چې د سپو د پیشوګانو حقونه انسانیت ته ښودلی دي د هغه دین به انسانیت څرنګې مونږ او تاسو ته نه ښایي